بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم زموږ ټاپک دی دا د عرفې د ورځې حوالې سره دی. لومړی خبره پکې دا کولی شي چې عرفه به کله وي. دویم نمبر سوال دا چې د عرفې د ورځې څه فضیلت دی، او دریم نمبر سوال دا چې ښځې به روژه نیسي که سړي به روژه نیسي، او دغه رنګې څلورم نمبر سوال چې د عرفې چې کوم روژه ده د هغې څومره ثواب دی، او بل دا چې عرفه به کله وي، د څه په ورځ به دا روژه نیسو. دغه رنګې بعض علما کرام فرمایي چې کوم سړی د عرفې په ورځ روژه نیسي دا سړی به په دې کال کې نه مري. نو په دې خبره هم لږ تحقیق کوو. او دغه رنګې عرفه دا په سعودي کې ده که عرفه پاکستان کې ده، روژه به سعودي عرب سره نیسو که پاکستان سره به نیسو. او دغه رنګ ورپسې بل سوال دی چې حاجیان به د عرفې روژه نیسي او که به نه نیسي. او له دې سره سره یو وظیفه درته هم چې ټولو پیغمبرانو د عرفې په ورځ کړې ده، او پیغمبر علیه صلات وسلام هم د عرفې په ورځ دا وظیفه کړې ده. نو انشاءالله العزیز زم کوشش کوم چې وکړم، او تاسو هم کوشش وکړئ چې دا وظیفه وکړئ او مخکې خلکو سره شیر کړئ. نو د وظیفې فایده به دا وي چې ستاسو څومره دعاګانې دي دا به الله پاک قبلوي، ستاسو څومره حاجات دي دا به الله پاک قبلوي. دغه رنګې د دغې وظیفې نه بعد که د رشتې دپاره دعا وکړي، که د کاروبار دپاره دعا وکړي، که د نوکرۍ دپاره دعا وکړي، دغه رنګې چې څومره ستاسو په کار وي د دې وظیفې نه بعد دعا وکړي قبلیږي به، ځکه دا وظیفه ټولو پیغمبرانو کړې ده. نو راځو د لومبي سوال طرف ته. لومبي سوال دا و چې عرفه به کله وي. یاد ساتئ چې په کوم ملک کې نهم د ذوالحجې وي دغلته به د عرفې ورځ وي. کو چېرته دا نهم د ذوالحجې پاکستان کې وي، کو دا په هندوستان کې وي، کو دا په افغانستان کې وي، امریکا کې وي، اسټرالیا کې وي، که دغه رنګې دا په سعودي عرب کې وي، نو دغلته کې به نهم د ذوالحجې وي او د عرفې ورځ به وي. نو لہذا زموږ د عرفې ورځ دا د اتوار په ورځ دا راځي. نو چې کله موږ د اتوار په ورځ د عرفې روژه ونیسو، نو ورپسې د ګل په ورځ به دا زموږ اختر وي. بعضې کسان ډېر زیات نادان وي، هغوی د نن چې کومه د حالي ورځ ده په دې باندې د عرفې روژه ونیسي. نو چې عرفې روژه دې نن ونیوله نو بیا سبا له ستا اختر دی که نه، بیا اختر ولې نه کوې؟ نو بیا سبا له اختر نه کوي. نو زموږ د عرفې ورځ دا به د اتوار په ورځ وي. نو کوشش کول غواړي څومره مسلمانان دي دا ټول د اتوار په ورځ روژه ونیسي. فرمایي د عرفې د ورځې فضیلت دا دی چې الله پاک په دې ورځ باندې د جهنم نه د دنیا کسان ازادوي. الله پاک رحم په جوش کې راشي، الله پاک دې ټولو خلکو ته ګوري. د چا روژه وي او دغه رنګې څوک ورپسې ورځ باندې روژه نیسي، څوک ورپسې ورځ باندې روژه نیسي، او د هر یو ملک ځان نه عرفه وي. نو الله پاک ورته ګوري، خوشحالیږي، الله پاک دې ټولو خلکو ته بخښنه کوي. دریم نمبر سوال دا و چې دا روژه به سړی نیسي که ښځې به نیسي. نو یاد ساتئ چې دا روژه سړی هم نیولی شي، دا زنانه هم دا روژه نیولی شي. دغه رنګې فرمایي چې د عرفې د ورځې د روژې ثواب څومره دی. نو پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې د الله پاک نه کلک یقین ساتم چې کوم سړی یا کومه زنانه د عرفې د ورځې روژه ونیسي، الله پاک به ورته د 2 کالو ګناهونه معاف کړي، د تیر شوي کال ګناهونه او دغه رنګې د را روان کال ګناهونه به الله پاک د انسان ته معاف کړي. څومره بهترین ثواب دی، 2 کالو ګناهونه موږ او تاسو ته دا معاف کوي. او عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کوم سړي د نهم تاریخ روژه ونیوله، د عرفې روژه ونیوله، نو فرمایي چې الله پاک به ورته د 1000 د روژو نیولو ثواب ورته الله پاک ورکړي. ډېره زیاته بهترینه ورځ ده، ډېره زیاته د عظمت، ډېره زیاته د فضیلت ورځ ده. نو کوشش وکړو دا ورځ موږ میس نه کړو. بعضې علما کرام فرمایي چې دا کوم حدیث د پیغمبر علیه صلات وسلام دی
چې د 2 کالو ګناهونه الله پاک انسان ته معاف کوي. علماء کرام د دې یو مسله روباسي چې کوم سړی د عرفې روزه ونیوله نو دا سړی به په دغه کال کې نه مري. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي چې د دې سړي د تېر شوي کال ګناهونه معاف کېږي او د را روان کال ګناهونه معاف کېږي. نو تحقیق به دا شي چې را روان کال الله برابر شي چې بلې د عرفې ورځ شي نو یو کال برابر شي. او دین علما دا مسله روباسي چې دا سړی به په دې کال کې نه مري. بلکې فرمایي چې دغه بلې عرفه کې به روژه ونیوله نو بلې عرفې پورې به دا سړی مري نه. او چې کله د انسان تقدیر دا برابر وي نیټه برابر وي نو کېدای شي الله پاک دې د روژه به هېره کړي یا الله پاک د روژه ماته کړي خو ده ته پته نه وي. نو دا تحقیق هم پکې شو چې کم سړی روژه نیسي دا سړی په دغه کال کې نه مري. څومره ناشنا خبره ده. نن سبا مسلمانان د مرګ نه ډېر زیات تېرېږي. دا مسله مې د جمعې په ورځ وکړه نو ډېر کسان وي چې دا ګوره ناشنا پوهېږي زده پکې. بله خبر دا شوله چې عرفه به زموږ سعودي عرب سره وي که پاکستان سره به وي نو یاد ساتئ په کوم ملک کې چې 9 تاریخ د ذوالحجې وي هلته کې به د عرفې ورځ وي. زمونږ کار سعودي سره نشته دی. د سعودي ځان نه سسټم دی ځان نه حساب کتاب دی هغه ځان نه سټیټ دی پاکستان ځان نه سټیټ دی. نو که موږ سعودي ومنو ټیک ده د ته ساره مونځ بیا سعودي سره کوه که نه بیا روژه مه هغوی سره نیسه اختره مه هغوی سره کوه. چې کله موږ ساره مونځ وکړو او 2 ګنټې وشي نور راوخیږي نو هغه ټایم کې سعودي والا څه وکړي د ساره مونځ وکړي مازدیګر مونځ هغوی په 3 بجې باندې کوي. نو دغه رنګې د پاکستان ځان نه قانون دی د سعودي ځان نه قانون دی. د هغه ځهل کې به سعودي سره عرفه کوي د دې ځهل کې به پاکستان مطابق د دې کلندر مطابق دا به عرفه کوي. ورپسې حاجیان به د عرفې روژه نیسي که به نه نیسي؟ نو جواب دا دی چې کوم حاجیان دي هغوی به د عرفې روژه نه نیسي. ځکه یو ځل پیغمبر علیه صلات وسلام ته عرفات میدان کې پیش کړی شو نبی علیه صلات وسلام وسکل. نو دې نه معلومیږي چې نبی علیه السلام روژه نه وه ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام دا وسکل. که چېرته روژه وې نبی علیه السلام به دا نه وې څکلی. او دغه رنګې په آخر کې وظیفه او داسې وظیفه چې ټولو پیغمبرانو کړې ده. نو چې پیغمبرانو وظیفه وي نو اثر به پکې ډېر زیات وي نو کوشش وکړو چې دا وظیفه هم وکړو. نو زمونږ وظیفه به داسې شي د ترمذي شریف حدیث دی چې کله د عرفې ورځ شي نو پیغمبرانو دا وظیفه کړې وه دا کلمه یې ویلې وه دقه کلمه موږ هم وایو انشاءالله العزیز. هغه ثواب چې الله پاک پیغمبرانو ته ورکړی او الله پاک موږ ته راکړي. نو څلورمه کلمه نو تاسو ته به سکرین باندې ښکاري لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر. د دې نه بعد به 100 پیرې درود شریف ووایو بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې سورة الاخلاص ووایو. فایده به دا وي چې ستا کوم حاجت دی ستا کوم ضرورت دی ستا کومه دعا ده او دا نه قبلیږي د دغه پیغمبرانو د دعا نه بعد دا وظیفه وکړه. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو مرادونه پوره کوي. الله پاک به ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کوي. کوشش وکړه چې دا وظیفه په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.